بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تپوس کړی دی چې یو امام صاحب د دویم رکعت په قاعده کې تشهد یعنی التحیات لله پوره وویلو او بیا دریم رکعت ته ودرېدو، خو لیکن مقتدی تر اوسه پورې التحیات لله پوره لا نه دی ویلی، نو په دغه مقتدی باندې دغه تشهد پوره کول ضروری دي او کو د امام په اقتدا کې دریم رکعت ته پاسېدل ضروری دي. بدی صورت کې زمون فقها فرمای چې افضل دادا چې دا مقتدی دی د التحیات لله پوره وای، هغه نه پس ته پاسی د امام سره د پدریم رکعت کې شریک شي، او کو د چرتا د التحیات پوره نکړو نیمګړې پر غوستو د امام سره پدریم رکعت کې شریک شو نو اومه موز جایز دی. حاشیه التحتاوی کې دی ولو قام الامام الى الثالثه ولم يتم المقتدي التشهد اتمه وان لم يتمه جاز. البته یو صورت دا سشتا چې امام د سلام والا قاعده کې ناشته، کما قاعده کې چې سلام ګرځول کېږي او امام صاحب تشهد مو ویلو، درود شریف مو ویلو، اللهم ربنا مو ویلا او سلام او ګرځولو او مقتدی لا تشهد نه دی پورا کړي، نو بدی صورت کې مقتدی د پاره حکم داده چې مقتدی با تشهد پورا کوي، هغه نه پس په سلام ګرځي. تو اللهم ربنا اللهم صل وغیره وسره وای نو ډیره بهتر ده، او کو نه وای نو ترک د سنت سره موز نه خرابېږي، البته تشهد به پورا کوي. شامی کی دی ولو سلم الامام قبل فراغ المقتدی من قراءة التشهد یتمه، دا تشهد به پورا کوي په دې صورت کې، لانه من الواجبات، لکه دا د واجباتو نه دی او الزم مزید د امام متابعتم نشتا، لہذا التحیات لله بسر ترسی، درود شریف اللهم ربنا ویلو کې وته اختیار دی، کو وای په سنت او عمل رالو او کو پرې غوسنو ترک د سنت سره موز نه خرابېږي. السلام.